الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام درۃ الحاد درسونه روان دي مغربي فکر فلسفه بیانېږي. په پرونی درس کې وضاحت شوی چې د ملحدینو سره د بحث کولو آداب موږ لس آداب ذکر کړي وو. اول نمبر موږ دا ویلو چې تاسو ته بسوي د الحاد د مبادیات علم به درته حاصل وي. دویم نمبر دا چې د شریعت علم به در سره کامل وي. دریم ادب دا چې د الحاد سبب کېدو والا چې څومره فلسفې دي هغې نه به خبرې. څلورم ادب دا چې د فروع په ځای په اصولو کې هغوی سره بحث کوي. پنځم ادب دا چې د مستشرقینو د اعتراضاتو نه به خبرې. شپږم ادب دا چې د ملحدینو پس منظر به درته معلومي. اووم ادب دا چې د علم مناظرې نه به سې مولوي صاحبانو واقف به. اتم ادب دا مولوي صاحبانو چې د عیانه سوچ او فکر پکې. نهم ادب دا چې د اهل سنت والجماعت د طرف نه به نمایندګي کوي. لسم ادب دا چې په دې مقام کې کله تکار کوي نو الله تعالی سره به د سوي تعلق به مضبوط وي. نن به موږ وایو مولوي صاحبانو زموږ د نن د درس عنوان او خلاصه دا ده چې د ملحدینو د اعتراضات او اقسام او انواع نن تاسو پیژنئ. ملحدین چې کوم ټول په یوه درجه کې نه دي، ټول یوه کټګوري کې نه دي، ټول په یوه درجه کې نه دي، مختلف درجات دي. تاسو ته اوس نن په خپله پته ولګي پنځه شپږ قسمه انواع دي د دوی. بعضې د ذاتیاتو نه پیدا شوي دي، بعضې د شریعت نه ناواقفتیا په وجه باندې کوي، بعضې د مستشرقینو نه دوی پټ کړي دي. تحریک د استشراق به نن وایو د مستشرقینو اهداف څه شی دی، د مستشرقینو ټارګټ څه شی دی، مستشرقینو طریقه کار څنګه دی، دا ټول به نن موږ مولوي صاحبانو وایو. د دې وضاحت موجود دی. مولوي صاحب عبارت شروع کړه نور څه کتاب کې موجود دی. کتاب ته متوجه اوسئ مولوي صاحبانو. بسم الله الرحمن الرحیم. بعضې خلک دا اعتراضات کوي، د یو خبر په ضمن کې راغله جمله مدرجه راغله چې بعضې خلک وایي چې مفتي صاحب طرف ته نسبت کوي چې تاسو دا مناظرې کوئ او دا موږ الحمدلله موږ په ټولو شبهاتو باندې کار کوو. الحمدلله دا د الحاد پیریډ دا د مغربي فکر فلسفه دا په مذاهب علم باندې الحمدلله موږ ټول کال پړاو ته ټولو ته موږ علا وجه البصیرت موږ دا تاسو موږ له داسې مدرسه وښیو داسې جامعه وښیو چې کالو سر تاسو په مغربي فلسفه باندې پړاو. الحمدلله دا تخصص کلاس کې موږ یوازې موږ په هغه مسلو باندې نور څومره چې زموږ د خپلو منځ کې دي په هغه یوازې موږ بحث نه کوو. موږ دې سره سره الحمدلله موږ په الحاد باندې څه کوو، مسلسل کال سبق پړاو. الحمدلله دا د دې مرکز خصوصیت دی. دا ټول د چا د نگرانۍ لاندې کېږي، د مفتي صاحب محترم د نگرانۍ لاندې کېږي. موږ ټول د هغه شاګردان یو. نو دا بعضې خلک تاثرات ورکوي هلکه نه، الحمدلله موږ په ټولو موضوعاتو باندې الحمدلله کار کوو. نو اوس ته خپل سبق شروع کړه چې د ملحدینو د اعتراضاتو اقسام او انواع. ملحدین چې په اسلام باندې کوم اعتراضات کوي د دې مختلف قسمونه دي. دا پیژندل ځکه ضروري دي چې کله دوی اعتراض کوي نو موږ ته پته ولګي چې دا اعتراض د کومې درجې سره تعلق لري او د هرې درجې اعتراض جواب به جدا وي. ملحدینو سره دلایل نه وي خو هغوی سره اعتراضات وي. ملحدین دا نه دعوه پیژني او نه دلیل پیژني. هغوی چې خدای جل جلاله انکار کوي نو صرف دعوه کوي. بس انکار کوي الله نشته دی کوي ماته وښایه. نو دا خو یوازې په ښودلو باندې غونډه موږ مخکې په دې باندې وضاحت کړی و. نو د الله تعالی په ثبوت باندې به دوی اعتراض موږ ورته ثبوت پیش کړو نه. دې ثبوت څه ته وایي چې په سترګو باندې وینم. ته ډېر څیزونه دي چې په سترګو باندې نه ویني. د هغې وضاحت مخکې موجود دی. د ملحدینو 95% یا 98% اعتراضات چې صرف اعتراضات کوي، نور نه. ګوره مفتي صاحب یاسر ندیم الواجدي صاحب چې هغه اویس اقبال سره مناظره وکړه هغه ته ګوره هغه نه مدعي جوړ کړ ته یو دلیل پیش کړه د الله په وجود چې خلاف عقل دی. هغه سره څه دلیل موجود دی؟ اویس اقبال دا ویلي دا او بد چې موجود دی په دنیا کې دا د الله په نشوالي دلیل کوي. نو مفتي صاحب له جواب ورکړو چې دا د الله په وجود باندې دلیل دی کنه سامسنګ دی کنه کې ولې دا څومره قسمه ماډلې پکې جوړې خو پکې شته او کمزوري پکې نشته. هر یو دا کې وګوره دا خو او بد په دنیا کې موجود کېدل دا د الله په وجود باندې ګواهي کوي. کامل امتحانګاه خو دغه ده کنه چې دې څه وي خیر موجود وي او شر موجود وي. موږ په دې باندې خپل ځکه تفصیل سره بحث کړی دی که ټوله دنیا کې خیر موجود وي بیا به امتحانګاه نه وه. د ملایکو کې خیر ټول خیر دی کنه شر هغوی کې نشته دی. نو هلته امتحان شته. که ټول شر وي نو بیا به څه وي؟ بیا به امتحان هغه مقصد ختم وي. د خیر او د شر دا تمیز به د دنیا کې موجود کېدل دا د څه شی د الله په وجود باندې ګوي د مولوي صاحبانو. نو اول قسم اعتراضات چې دي دا د شریعت نه د ناواقفتیا په وجه باندې دوی اعتراض کوي. د شریعت د مقدمې نه خبر نه وي اعتراض به وکړي. یاره وایي ښځې اسلام ښځو ته ناقص العقل ویلی دی. موږ ورته د ناقص نه څه مراد دی؟ یا لکه منکرین حدیث وایي احادیث زور نه دي. نو موږ د زور نه خو د پښتو او د اردو زور مراد نه دی چې ګمان دی.
د ځوان خو بعضې وخت کې موږ شپږ اته ایتونه په دې ذکر کړي، بعضې وخت هغه د یقین په باره کې راځي، بعضې وخت کې د دروغ په باره کې راځي. نو دغه شاته کې دوی سوي د شریعت نه د ناواقفتیا په وجه باندې څه کوي؟ اعتراضات کوي. عبارت به شمس اول قسم اعتراضات د شریعت نه د عدم او عاقبیت د وجه نه اعتراض کوي، یعنی د شریعت نه خبر نه وي، دوی صرف دعوه پیش کوي او دلیل ورسره نه وي، د شریعت د مزاج او قواعد نه خبر نه وي، نو ځکه اعتراضات کوي. مثلا دوی اعتراض کوي چې الله شته، نو دوی کافرانو ظالمانو ته سزا ولې نه ورکوي؟ نو اوس دا اعتراض الله تعالی د جزا او سزا د قانون نه د ناخبرتیا په وجه کوي، ځکه د جزا او سزا لپاره قیامت موجود دی. د جزا او سزا لپاره موږ ویلو د اسلام درې مقدمات دي. یو مقدمه دا ده چې الله تعالی د دنیا کامل امتحانګاه ګرځولې ده. بل مقدمه پکې دا وه چې الله تعالی د دې کائنات د دې امتحانګاه دپاره د رزق یوه ورځ ایښې ده چې هغه به راوځي او هغې ته موږ د قیامت وایو. درېیمه مقدمه دا وه چې الله تعالی دا کائنات خو پیدا کړی، خو د کائنات د دې څه شی د قیوداتو نه دا څه شی د الله تعالی ماورا دی او پاک دی. اوس د الله تعالی دپاره جسم ثابتول، الله دپاره جهت ثابتول، الله په دنیا کې د کتلو ارزو کول پیغمبرانو کړي، د هغوی نه دی لیدلی. نو ته به څه شی چې ته به الله ووینې په دنیا کې چې الله دې ولیدلو، بیا امتحانګاه ختمېږي. په سوال کې په امتحان کې څه وي؟ سوال څه وي؟ پټ وي مولوي صاحبانو. نو دوی د دنیا یعنې کوم چې د قیامت ورځ ده، دوی وایي چې یاره په دنیا کې دې سړي له سزا میلاو شي. موږ وایو نه، الله رب العزت په قرآن کریم کې وضاحت کړی. سورة النحل آیات نمبر 1 کې الله تعالی فرمایي څه فرمایي؟ عبارت آیات مبارک وایي، شاباس عبارت مخکې وایي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليه من دابة ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الله تعالی وایي که چېرې نیول کولې الله تعالی د ظلم په وجه باندې په دنیا کې به څه وی؟ یو زنده سر به هم نه وی پاتې شوی مولوي صاحبانو. نو دوی د شریعت د عبارت سفر راواړوه، نو دوی د شریعت د قانون او د دعوې نه خبر نه وي مولوي صاحبانو. عبارت دې نه وایي شابس. دوی د شریعت د قانون او دعوې نه خبر نه دي، ځکه قرآن او حدیثو مبارکو کې دوی ته وضاحت شوی دی چې دا دنیا دارالعمل ده، شریعت دا دعوې نه ده کړې چې دلته جزا او سزا ورکوو. که دلته د جزا او سزا قانون وي نو یو انسان به هم نه وي پاتې شوی. دویم مثال دوی وایي مولوي صاحبانو چې الله تعالی رازق دی. دې باندې موږ بار بار دا مثالونه ذکر کړي چې الله تعالی رازق دی، نو د انسانان د ولږې ولې مري؟ موږ دلته سرمایه‌داران نظام د وجې سرمایه‌داران نظام چې کوم دی، کوم چې کیپیټالیزم دی، سودي نظام دی، د دې په وجه خلک د ولږې نه مري. نو موږ وایو دا د رزق مطلب باندې ځان پوهېږي. د رزق مطلب دا دی چې د انسان کوم څیزونو ته د رزق ضرورت وي، هغه الله په دنیا کې وافر مقدار کې پیدا کړي دي. لکه هوا د اکسیجن دی، دا زمونږ اصل دی، دا اوبه اصل دی چې دا نه یو منټ د اکسیجن بچ یو منټ هر څه ټول به ختمېږي. دا زمونږ باقي چې کوم دا رزق دی د خوراک څښاک خبرې دي، نو دی د انسانانو په لاس کې ورکړي، خو دی ورته طریقه کار ښودلی دی. اوس د انسانانو د ظلم نه وجې نه اوس څه کېږي؟ یو انسان د رزق نه محرومېږي، لیکن د الله تعالی څه قصور دی؟ لکه د دې ښځو باره کې وایي چې ښځو ته اسلام ناقص العقل ویلي دي. وګوره دا خو اسلام د سړو دی د ښځو پکې. موږ ورته وایو چې ناقص نه مراد د پښتو او د اردو ناقص نه دی، د ناقص نه مراد دلته کیفیت نه دی مراد، څه شی کمیت مراد، تعداد یې کم دی. که چېرې 2 ناقصان 100 ناقص 100 خراب امونه، دا د یو روغ ام برابر کېدی شي. 100 خراب مڼې د یو روغې مڼې ام برابر کېدی شي، نشي کېدی مولوي صاحبانو. دغه شان ده کې د ناقص نه څه مراد دی؟ چې د تعداد کم دی، دا نه چې د دې څه شی دی هغه کیفیت نه بیانېږي مولوي صاحبانو. پوهېږئ که نه؟ نو دویم مثال دا ذکر شو. یا لکه الله رب العزت فرمایي چې رزق زما په ذمه دی، نو رزق د الله په ذمه کېدو مطلب دا دی. عبارت دې نه وایي. دویم مثال دوی وایي چې عزت الله تعالی په هغه ما ویلو کنه زه به عبارت ویم زه صحیح دي زم ذمه ډېر سبق وایي مطلب دا زناور انسانان ولې د لوګي نمرې، نو دوی فلسفه د مرګ نه ناواقف دي او د فلسفه د رزق د اسلام نه ناواقف دي. اسلام وایي فلسفه د مرګ خدا ده چې د یو مخلوق رزق ختم شي نو هغه بیا مري. نو الله تعالی د دې لپاره اندازه مقرره کړې وه، هغه یې پوره کړه، نو خامخا به مري چې رزق یې ختم شو. چې کله ته د دې فلسفې باندې ځان پوه کړې نو بیا اعتراض هم ختم شو. یو جواب دا هم دی مولوي صاحبانو چې فلسفه د رزق دا چې هر انسان لپاره یو تعداد معلوم دی، یو اندازه معلومه چې پوره کې بیا به ختمېږي. چې دا ولې د لوګي نمر شو؟ ځکه هغه خپل رزق مکمل کړو کوم چې ورته الله تعالی ورته لیکلی و. چې الله مني نو الله تعالی د رزق په تقسیم اعتراض ولیکي. دا بل جواب دی مولوي صاحبانو. ته الله نه مني نو بیا سره لپاره دغه په تقسیم به اعتراضات کوي.
یا مثلا الله تعالی فرمایي چې رزق زما په ذمه دی، نو رزق د الله تعالی په ذمه کېدو مطلب دا دی چې کوم څیزونو ته انسان ضرورت لري هغه په ځمکه کې پیدا کړي دي او د تقسیم کولو طریقه یې هم ښودلې ده چې په کومه طریقه به تقسیموي. اوس چې څوک د لوږې نه مري نو انسانانو چې د الله تعالی په مقرر شوي طریقه باندې تقسیم ونه کړو نو لازمه خبره ده چې بعضې خلکو سره زیاتې وشوه او په سبب د تقدیر باندې هم ځان پوه کول پکار دي چې هر څه الله تعالی د مخکې نه لیکلي دي. نو دوی د اکثر اعتراض د شریعت نه د واقف کېدو د وجې نه کوي. واقفتیا په وجه کوي مولوي صاحب. اول قسم اعتراضات څه شي شو؟ ملحدین اول قسم اعتراضات چې کوي د شریعت نه د ناواقفتیا. دویم قسم اعتراضات چې دا درآمد شوده دي مولوي صاحبانو کوم چې دوی د مستشرقینو نه پټ کړي دي. د مستشرقینو په باره کې به وضاحت کوي چې د مستشرقینو مقاصد څه دي، ذمہواري څه دي، اهداف او ټارګټ څه دي. بعضې علما کرام دوی روزلي دي د مسلمانانو معاشره کې پیدا کړي دي. څه کوي مولوي صاحبانو؟ د هغوی دپاره کار کوي او نمونې وروسته را روان دي. دویم قسم اعتراضات دا د مستشرقینو نه درآمد شوده دي. مثلا دوی اکثر د قرآن په حفاظت باندې اعتراض کوي، دوی په حفاظت شبه کوي، په سیرت مبارک باندې اعتراضات کوي یا په حدیث مبارک باندې اعتراض کوي چې حدیث حجت نه دی، حدیث محفوظ نه دی، یا په اسلامي تاریخ باندې اعتراض وکړي یا مستشرقین چې د قرآن کریم په حفاظت به اعتراضات کوي. دا څونه خلک چې ګوره دا ټول د مستشرقین دوی دا اعتراضات پټ کړي دي. دا حدیث مولوي صاحبانو اعتراضات کوي. دا شان د په سیرت مبارکه صلی الله علیه وسلم لکه دا ویلیم مور چې د لایف او محمد صلی الله علیه وسلم په کتاب لیکل دی دا بس نبی رسول الله ذات باندې بس ټول ټارګټ کړي دی. اعتراضات کوي مولوي صاحبانو. دا شان د ګول ظهیر د هم د نبی رسول الله په ذات باندې کتاب لیکل دی مولوي صاحبانو اعتراضات کړي دي. دا اعتراضات همدا منکرین حدیث او دا ملحدین راغلي او بس کوي نو ولا چینج کوي مولوي صاحبانو. ما اوس اقبال چې جواب ورکړل بیگا فهرست دا کوم تقریبا 532 صفحې کتاب دی الحمدلله. فهرست نه علاوه نو عبد الله درولې پروفیسور فهرست شیر کړی دی. استادو کې دا رجل رشید چې هغه تصیب وسوګو تاسو کې د دوه ته یو کتاب سپارل دی اوس پورې نیمه کې پاتې سوچته تاسو کې رجل رشید چې دا غي تصیب کو دا ضروري د مولوي صاحبانو ښه. نو مخکې ځا مولوي صاحبانو نو دوی څه کوي؟ بصیرت مبارکه صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض کوي، په حدیث مبارکه باندې دوی اعتراضات کوي. حدیث دوی څه وایي؟ حجت نه دی، حدیث ور نه دی. مولوي صاحبانو مختلف قسمه یا په اسلامي تاریخ باندې اعتراضات کوي. زمونږ چې د مسلمانانو مولوي صاحبانو د کوم حکمرانانو د عدل فیصله دوی نه بیانوي دی، بس زمونږ حکمرانان د دنیا ته یو داسې یو ډکټرشپ په تور پیش کوي چې دا غټ ظالمان تیر شوي. نه الحمدلله زمونږ حکمرانان تیر شوي، غلطه پکې تیر شوي، ظالمان هم تیر شوي، خو ټول داسې نه دي مولوي صاحبانو. دا زمونږ که ریاست حکمرانان کار کوم حسکو د اسلام په فرایضو کې دونه کوتاهي نه ده کړې مولوي صاحبانو. ظلم به کړی وي خو څه شی دی د دین خدمت یې ورسره کړی دی. لکه اول حجاج بن یوسف او داسې نور بنو امیه وګوره او داسې نور وګوره مولوي صاحبانو. او عبارت پکې یو شان بسې یا په خلفای راشدینو باندې اعتراض کوي، په اسلامي ملکونو باندې اعتراض کوي. نو دا اکثر د مستشرقینو د کتابونو نه نقل کوي او د دې اعتراضاتو جوابات علماء امت په خپل زمانه کې ورکړي دي. کوم چې استشراق پر کې کتابونه لیکلي دي په دې باره کې د ندوۃ العلماء چې کوم کتابونه لیکل شوي دي هغه وګورئ. تحریک استشراق باندې علماء کرامو ډېر کار کړی دی. اظهار الحق نوم کتاب کې مولانا رحمت الله کرامي رحمت الله علیه چې د کتاب ولیکل اظهار الحق او د ترجمه کړی د بایبل څخه قرآن ته. نو کله چې د الحاد رد کوي د مستشرقینو دغه پرد کې چې کوم کتابونه لیکل شوي دي هغه مطالبه کوي. د استشراق وضاحت کلمه د مستشرق دا د استشراق نه ماخوذ د استشراق د باب استفعال مصدر د مولوي صاحبانو د دې معنا څه ده؟ د مشرق پیژندل په انګریزي اگر او اصل کې مولوي صاحبانو دا لفظ چې دی کلمه د استشراق دا لفظ اول ځل چې دی دا په 1766 کې مولوي صاحبانو عیسوي کې نو په لاتینی دایره المعارف انسایکلوپیډیا کې مولوي صاحبانو دا استعمال شوی د استشراق دا لفظ. یا بعض حضرات وایي چې دا په 1770 کې سو دا ګوره همدا عهد جدید کې دا ور استشراق دا د امر وتلو دا 1770 کې یا 1780 کې دا وځل په برتانیا کې استعمال شوی دی. او د دې مستشرقینو نه مراد ها قوم دی کوم چې د اسلام مطالعه د دې لپاره کوي چې د مسلمانانو باندې اعتراضات وکړي. مولوي صاحبانو د مستشرقینو په اړه کې معلومات دا عبارت کوي. اسلام د ابتدایي دور نه عیسایانو، يهوديانو او مسلمانانو خلاف سازشونه شروع کړي دي. اسلام خلاف صلیبي قومونه څو صدۍ پورې جنګونه جاري ساتلي وو. د دې جنګونو باوجود اسلام ورځ پر ورځ ترقي کوله. نو عیسایانو يهوديانو چې کله دا وکړه چې په جنګونو سره اسلام مقابله نشي کېدی نو دوی په خپل کې د دې مطلب دا دی چې کله درې څلور صدۍ دوی موږ سره څه کوو صلیبي جنګونه په مسلط کړو چې خو موږ نه نشي ګټلی
نو دوی ویل راشه اوس د مسلمانانو مطالعه کوي د اسلام مطالعه کوي د قران مطالعه د حق پرې په باره کې واقعا تاسو څنګه ذکر کړی دوی داسې جماعت تیار کوي چې دا زمنګ په هولیا کې پټکې به بسرو ګیره به وغټه غټه زل به دا شاته کې لباس به غوسه دوی په مسلسل درس نظامی به زمون کوم ترتیب دی په دغه ترتیب د فقه مطالعه د تاریخ مطالعه د حدیث او تفسیر د اصول حدیث دی باندې ځان خبر کو به څه کول به اعتراضات کول مولوی صاحب لکه په الحمدلله چې بایبل مطالعه کو یا د نور او به څه کو په هغه باندې اعتراضات کو مولوی صاحب هغه پوره جماعت تیار کړو د مستشرقینو نو دوی په خپل کې دا فیصله وکړه چې د مسلمانانو د اسلام په اړه کې معلومات حاصل کړي اوس وګورئ چې دا علماء پیدا کړی منیر شاکر او غامدی او د دې په د مسلمانانو اسلام رسول نفرت پیدا کړی دی د مونږ خبره نه اوري ته سید دین بیانو ته ته چې تفسیر قوانین خوري او هغه چې ولسه کوي منسوساتونه اړه ورو تراونه واړول د مونږ نه واړول په مزه سکیږي صرف نوم د اسلام په پاتې شو کلمه به سره بس مسلمانې نور اعمالو ته ضرورت نشته مولوی صاحبانو هغه جبري ته دا جهمیت عقیده به تا باندې فټ کوي مولوی صاحبانو جهمیه والا دا نظر وکړه هغه ویل چې کلمه دی ویله ګناه ته تاسو نه کوي ضرر نه درسوي مخکې ویل کنه مولوی صاحبانو دوی دې ته نتیجې ته ورسېدل چې د مسلمانانو په ځلون کې د اسلام خلاف د قرآن خلاف د نبی علیه السلام خلاف او د فقهي خلاف فقه خلاف خپل جماعت تیار کړی دی چې فقه باندې اعتراضات کوو د مسلمانانو د باره دا اوس د فقه خلاف بل جماعت تیار د خلاف اعتراضات کوو د حدیثو خلاف خپل جماعت تیار کړی په حدیثو باندې اعتراضات کوو د قرآن باندې خپل جماعت تیار کړی په قرآن باندې اعتراضات کوو دا چا تیار کړی دا خلک دا مستشرقین او ملزمانو چې ته دې نه خبرې نو تا ته به پته چې لکه د دې بنیاد هغه ځای دی بنیاد کوم ځای نه راوته ملزمانو ځکه مسلمانانو په ځای کې د دوی محبت موجود دی په 13 صدۍ کې اسلام خلاف یورپ د مستشرقینو په ابتدا د لندن او پیرس نه شروع کړه دوی داسې جماعت تیار کړ چې اسلام د ټولو علومو نه ځانونه خبر ټول علوم چې زموږ سونه دي مو ته د خپل تاریخ نه نه خبر تاسو کې چې تاریخ موږ نه مطالعه کړی خو ستاسو تاریخ د لفظ په لفظ نه خبر دي لکه دا وایي اقبال چې تاریخ ابن کثیر حواله ورکړه مو ته پته نشته چې د دنیا عمر څومره د تاریخ ابن کثیر حواله چې ورکړه مفتی صاحب ته چې شپږ زره کاله دي د تاریخ له ګوره د ملحدینو ځانونه خبر کړي خو ما ته نه خبر او ځان مولوی صاحبانو او بیا په اسلام باندې اعتراضات شروع کړل او مولوی صاحبانو اوس د مستشرقینو ذمہواری نه من بیانو اوله ذمہواری د دوی دا چې دوی عربي ژبه زده کوي مولوی صاحبانو چې دوی عربي ژبه باندې څه شي ماهر شي د مولوی صاحبانو مستشرقین دوی د قران او د حدیث او د فقه علم حاصلوي مولوی صاحبانو دا زموږ بنیاد دی دریم نمبر دوی د تصنیف او تالیف کوي څلورم نمبر دوی چې مولوی صاحبانو دوی د اسلام د تاریخ نه ځان خبر ساتي دا څه شي دي دا سي موارده ته چې مدرسه کې داخل شو ته د مستشرقینو مدرسه کې داخل شو ته د موارده درکړه د مستشرقینو مقاصد سری ټارګټ هسي د دوی د قران کریم په اړه کې شکوک څه بکول دا ست مقاصد دي چې ته د قران په اړه کې شک ورې په معاشره کې بس کې شک بخوره دویم نمبر د قران کریم د قرات په اړه کې غلط فهمي او غلط بیان کوي قرات په اړه کې ګوره قراتونه دغه دي کنه او وہ قرات دي مولوی صاحب کنه او جی او د سوچو کنه د څه کوي ګوره دا څنګه قران چې یو شان تلاوت کوي یو شان تلاوت کوي ته قران په اړه کې بس کوي هغه په دې خبرو څه کوي لکه د علم الله چې کوم اصطلاحات او د عوامو ته بیان عوام په دې خرابېږي یا د اصول فقه اصطلاحات تر واړو دا څه نو بیا به ګوره د دې په وجه باندې څه کوي عوام دا فتنه عوامي ده تاسو په عوامو کې کار کوئ مرته وګوره قدیم چې کومه فتنه و نو هغه نه صرف مراکز د مسلمانانو مدارس خراب شو دا وایي عقیده خراب کړه د عوامو عقیده خراب نو دا ډېر خطرناک فتنه ده مولوی صاحبانو دوی دویم نمبر څه کوي د قران د قرات په اړه کې غلط فهمي او غلط بیان کوي دریم نمبر د قران کریم د دین مبارک او د حفاظت په اړه کې شکوک پیدا کوي چې مسلمانانو قران کریم سره تعلق کم کړي اوس په دې باندې اوس وخت نشته چې په دې باندې تاسو مکمل دې پورا پیریډ په دې باندې والما چې د قران کریم په اړه کې دوی څنګه دا کوي ترای اعتراضات دی استقبال کړی دي پورا الحمدلله موږ له کتاب جواب ولیکلو ټول د قران د آیاتونو په اړه کې الحمدلله دوی اعتراضات کړی دي موږ ته الحمدلله جوابات ورکړي مولوی صاحبانو نو اور بس بیا ګورې چې دوا کوي چې دا کتابونه منظریات تراشي وسایل نشته الله دې ول برابر کې سلورم دا تاثیر ورکوي چې قران کریم د اخلاقیاتو کتاب دی دا د نظام حکومت کتاب نه دی وایي ته صرف اخلاق دی بده کې دغه به ته دا څه کې دا نافذ کول ته څوک نه پریدي دا سیکولر خلک نه پریدي کنه چې دا څه شي قران دې پرودي په عدالت کې ته خو یو جج ته وایي چې راشه په قران کریم کې مال فیصله وکړه دلته ګوره د قانون نشته د قانون د نشوالي د وجه نه جرایم زیاتېږي د قانون فاسداري دی چې قانون چا د پاره دی مو غریب
محتاط لپاره مالدار سړي لپاره قانون نشته. پنځم نمبر مولوي صاحبانو د احادیث مبارکو په اړه کې څه کوي غلط بیان کوي. زر دروايي شاه 15 منټه پاتې شو. دا په دوی حدیث باندې اعتراضات کوي، د حدیث په حجیت باندې اعتراضات کوي، د حدیث په سند باندې اعتراضات کوي او په عبادت د حدیث باندې اعتراض کوي. دا د دوی مقصد دی. مولوي صاحبانو دا د دوی نه چا راغستې دي. اوس دا د ټول منکرین حدیث دا کوي. دا پر شپږم نمبر دا پروپاګاندا کول چې نبی له سلام د نورو ادیانو نه اخذ کړي دي. دا دین چې دی نبی له سلام دا به تاسو ته محترم شي په دې میدان کې پاتې شوی. وای ګوره دا خو د خدایانو نه راغستې دي، دا خو د عیسایانو نه راغستې دي. چې دا قران کریم دا نبی له سلام ځان په خپل لیکل دي. دا آسماني کتاب نه دی، د وحی کتاب نه دی، دا د نورو نه اخذ کړي شوی کتاب دی. او نمبر دا حدیث د کتابونو لکه د سیاست او نور کتابونو باندې غلط بیان کول چې د مسلمانانو د دې نه اعتماد اوچت شي. اتم نمبر بعض راویانو حدیث باندې اعتراض کوي. نه هم د اسلام دا ټول پکې موجود دي. نهم نمبر د اسلام د تاریخ د بیانولو په ځای دوی په تاریخ باندې اعتراضات کوي چې په اسلام کې د جنگونو نه علاوه نور څه وي. اسلام کې جنگونو نه علاوه نور څه نشته. لسم نمبر د مسلمانانو د حکمرانانو د عدل او د انصاف او د هغوی د خدمتونو په ځای مستشرقین د هغوی کردار کشي کوي. مولوي صاحبانو په هغوی باندې الزامات لګوي. لکه ولسم نمبر په اسلامي تاریخ کې چې کوم د واقعیت تیر شوي دي، مولوي صاحبانو زموږ چې څونه واقعیت تیر شوي دي، که جنګ جمل دی، که جنګ سفین دی، سفین او دا چې نور واقعیت تیر شوي مسلمانانو خپل کې دا بیا څه کوي، د راجوندي کولو کوشش به کوي. مولوي صاحبانو 12 نمبر د نبی له سلام په سیرت مبارکه باندې دوی څه کوي، اعتراضات کوي. لکه ما چې د ویلې مور او ګول ظاهر هغه ذکر کړل چې دوی باقاعده تصانیف کړي د نبی له سلام په ذات. اوس یو انګريز چې به راځي د پیغمبر په ذات باندې اعتراضات کوي. مولوي صاحبانو دغه په جواب څوک ورکوي؟ تاسو زما زی مور د داسې جماعت پکار دی چې دې باندې کار وکړي. د مستشرقینو ټارګټ او هدف څه شي دی؟ اول د اسلام په اړه کې دا تاثیر ورکول چې دا سابقه ديان نه ماخوذ دي، چې ته به دا خوري چې ګوره دا اسلام د سابقه ديان نه ماخوذ دی. دویم نمبر په مسلمانانو کې قومیت لسانیت علاقایت او وطنیت چې نن څومره جماعتونه د قوم په نوم راوچتي کې دي خپل بچي وساتي. مولوي صاحبانو ناری ډېرې خوږې خدا څه کوي، زمونږ بېخکني کوي، زمونږ اتحاد ختموي. مولوي صاحبانو وطنیت دی، فرقواریت دی، جذبه پیدا کول چې دوی د اسلام سره تعلق کمزوري شي. دریم نمبر نوي ګمراه کن فرقې پیدا کوي، د دوی سپورټ کوي. نوي ډلې ټپلې به راوباسي. څه به کوي؟ نوي ډلې ټپلې به راوباسي او دوی ته به باقاعده مالي سپورټ به ورکوي، دوی ته به هوا ورکوي چې چا به ته تکړه شه. څلورم نمبر اسلامي تحریکونه به دباووي، کوم چې د دوی دپاره کار کوي د هغوی به مدد کوي. کوم ځای کې چې د الهي کلمت الله دپاره څوک راپاڅي هغه په مختلفو نومونو څه کوي، بدناموي. لکه مجاهدین دوی څه کوي، د یوې دا دهشتګردي ده. جهاد عظیم چې کوم فرض دی هغې نه دوی دهشتګردي جوړه کړې ده چې نن سبا دونه یو دا کو چې څوک په منبر باندې کوم مولا د جهاد بیان هم نشي کولی شي. تاسو کې کوم داسې رجلون رشید ته مولوي صاحبانو مولوي صاحبانو پوه شولې کوم ځای ته روان یو. څوم نمبر نو اسلامي تحریکونه دباوي. پنځم نمبر په اسلامي ملکونو کې کارکونکي سکالر پیدا کول، لیکونکي پیدا کول، مقرر پیدا کول او بعض علماء سو پیدا کول او د دوی هر قسمه مالی مدد کوي چې هغوی د خپل مقاصد دپاره دوی استعمال کړي. د اسلام کومه تشریح چې ورته مغرب وایي هغه به بیانوي. لکه نمونه نه لکه ټول موجود دي. د مستشرقینو طریقه کار څه دی، په کومه طریقه دا کار کوي. مولوي صاحب د هغې وضاحت چا به زر در وایم. اول په عالمي تعلیمي ادارو کې د مستشرقین د عربۍ ژبې او اسلام تعلیمات لپاره په حیثیت د پروفیسر مقرر وي. دا عربي ژبه مې عادت ده، دنیاوي تعلیم هم دی. نو دا سره شي پروفیسر شي، چې پروفیسر شي نو بیا به تا ته د اسلام تعلیم دا درکوي. به انګريز تا ته پته هم نشته، غټه ګیرې به پرېښود، دا به څه وي، دا به مستشرق وي. همفرې نه و چې افندي رحمت الله علیه وایي چې دونه دې متاثر شوي زه خپله لور درکوم د الله. هغه په منځ کې څو غټ کافر و مولوي صاحبانو. نو دی دغه طریقه کار دی. دویم نمبر دی اکثر ژبې یادوي، دوی اکثر ژبې یادوي. مولوي صاحبانو په سفارتخانو کې د خپل میشن دپاره کار کوي. دریم نمبر دوی اکثر په سفارتخانو کې د اکثر د جاسوسي کار کوي او خپل میشن تکمیلوي. جاسوسي مولوي صاحب جاسوسي کوي. څلورم نمبر موږ له چې دا IMF قرضه راکړې وه رضا باقر در پسې را نه وستلو، دغه شاته کې تاسو پسې دا مستشرقین د مغربي ممالک در پسې دغه خلک راولي او بیا ستا د پاکستان او ستا د مسلمانانو د وطن په اوچتې کرسو باندې کېنولي او بیا د هغوی د دې لپاره څه کوي، هدف او ټارګټ کوي. مولوي صاحبانو څلورم غریب ممالکو ته د قرضې ورکول نه وروسته دوی د مستشرقین د ماهرینو په شکل کې په هغه ملکونو کې په اوچتو حکومتي نوکرو باندې تعینات کړي او بیا هغه ملک د خپل میشن پوره کوي. پنځم نمبر مستشرقین په بعضې ممالکو کې د عیسایت تبلیغ دپاره ځي. لکه دا سوډان ټول اسلام ټول مسلمان اوس په منځ کې ریفرنډم وکړو، نیم عیسایت ته وړه نیم مسلمانانو ته ورکړو.
اوس د کشمیر خبره وه 1948 کې ریفرنډم د دې شو چې راشي ووټ واچو چې دا چا سره اوسېږي هندوستان سره که پاکستان سره هغې له حق نه ورکوي او که چېرته اوس یو عیسایان راپاڅېدل اوس دا په دې پېښور کې مې ځان راپاڅېد چې بهی موږ د اسلام نه غواړو ریفرنډم به وکړي به دا به ځان له جدا کړي مولوي صاحبانو نو دا عیسایان څه کوي د دې تبلیغ بیا کوي باقاعده مولوي صاحبانو حضور خدا وایي چې دغې شپږم مستشرقین د اکثر د مسلمانانو ملکونو کې عبارت وي شابه مستشرقین اکثر د مسلمانانو په ملکونو کې ځان مسلمان ثابتوي او خپل میشن پوره کوي دا مختصر وضاحت شو مولوي صاحبانو اوس په دې کې متعصب مستشرقین کم دي په دې طبقه کې هغه مستشرقین کم چې غیر جانبدارا علمي تحقیق کوي سوچ او فکر نه کوي په اسلام باندې اعتراضات کوي په دې کې میند جنبرګ دې پکې دا شاته کې ویلې مور دې پکې ګوډ ظاهر پکې وغیرہ شامل دي او پېښور مستشرقین هغه دي مولوي صاحبانو کوم چې په دې جامعاتو کې د تحقیقي ادارو کې مجلات اخبارات ټلویزیون وغیرہ کې د کار د لپاره مقرر کول شي چې تب څه کوي تب په مذهب باندې به اعتراضات کوي خاص کر مولوي صاحبانو د اسلام خلاف ملحد مستشرقین پکې څوک دي په قرونستا کې چې کله مولوي صاحبانو د دې عبارت بدله خلاصه ویما په قرونستا کومه زمانه ده عهد قدیم دی عهد جدید مولوي صاحبانو نشاط ثاني ته قرون وستا ویل کېږي مولوي صاحبانو کنه کله چې په یورپ کې د مذهب او د ساينس په درمیان کې کشمکش جاری شو مولوي صاحبانو د دې په وجه خو د الحاد د فتنه پیدا شول تاسو ته وضاحت په موجود دی مولوي صاحبانو نو دوی به څه کول پادریانو به د مذهب خلاف کتاب لیکو سو مذهب خلاف نوم به ول اسلام ورکو به د عیسایت خلاف لکه والټر یو ډرامه لیکلی و څه کو والټر یو ډرامه لیکلی و هغه به څوکلو هغه پادریانو ورته چې ماشاءالله هغه به خپل تصدیقات به وکړو هغه ډرامه د چا خلاف لیکلی و د عیسایت خلاف لیکو په دې طریقه به کول مولوي صاحبانو د وضاحت موجودو درې قسم اعتراضات د جدید ساينس نه پیدا شوی دي مولوي صاحبانو حاضر درو شابه دریم قسم اعتراض د جدید ساينس نه پیدا شوی دي د نیوټن نه واخله تر د نیوټن نه واله تر ډارونه پورې د ساينس د مذهب یو شاخ وسو دا به د ساينس بچو د مذهب یو شاخ بغړل کېدو کله چې د مذهب او ساينس په مابین کې اختلاف هغه وخت کې شروع شو چې د مغرب چې کله مغرب کې د ارباب کلیسا حکومت او هغه د هر څه مالک مولوي صاحبانو نو کله چې به ډارون نظریه د ارتقا پیش کړل دین وروسته به دوی مذهب تر کوی چې اوس تخلیق ځکه عیسایانو خو عیسایان چې سونه دي مولوي صاحبانو دوی د خدای قائل دي دوی د تخلیق هم قائل دي ډارون نه د خدای قائل دي چې نه د تخلیق قائل هغه چې د ارتقا او شاول خو مخکې بیگ بینګ شوی دی بیگ بینګ کې به ماده چینج کېدل تبدیلی راتله په اخر کې دې سره ورسېدل چې څو شو انسان خپل پیدا شو مولوي صاحبانو وخت نشته چې په دې باندې بحث وکم نو په هغه زمانه کې داسې شخصیت پیدا شو کوم چې تجربات پسندو موږ ویل کې دوه ډلې وي یو تجربات پسندو بل عقلیت پسندو نو هغه په مذهب باندې هم تجربات شروع کړل مولوي صاحبانو او سید خود مذهب څخه خود ساختو خود ساخته مذهب باندې اعتراضات شروع کړو چې شو کله چې تجربات د مذهب خلاف ثابت شو هغه د الحاد طرف ته راغله لکه اول کوپرنیکس د تاریخ پیدایش 1473 دی تاریخ وفات 1543 دی دا تیر شوی دی هغه د نظریه پیش کړي مرکز سیده د ازمکه نه ده چې د نور دی هغه باندې وي ته بدعتي به دا شاته کې دا خبر راتله د ساينس تعلیم حاصلول مولوي صاحبانو هغه باندې به پابندۍ نه لګولې نو د ساينس تعلیم حاصلول خبر ده لکه د ساينس د تجرباتو نه مذهب ثابتول د خلاف عقل خبر ده ځکه مذهب څه کوي غیر مادي امور نه بحث کوي ساينس د مادي نه بحث کوي یا د سره اجازه نشته چې په دې باندې بحث کوي کله چې ګور تاسو کوم عقیده راځي د ساينس وایي چې د ساينسدانانو نه ثابت کړي ساينس د ځان سره جيب کې کېده ساينس د 50 کالو بچی دی ساينس لا غل تندر رسیدل چې زمانه کې د مذهب عقاید ثابت کړي البته چې څونه ثابت شوی دي دا د ساينس د خلاف ثابت کړي دا یو ځان له موضوع ده چې په دې ځبغه څوک مو وخت راځي نشره د مثال په تور ګور د وضاحت موجود دي څلورم قسم اعتراضات د جدید فلسفونو پیدا شوی دي مولوي صاحبانو هیومنزم څه شي دی ماډرنزم څه شي دی پوسټ ماډرنزم څه شي دی سیکولرزم څه شي دی لیبرالزم څه شي دی کمونیزم مارکسیزم دا ټول فلسفي د اسلام سره مخالف دي نو دوی هغه فلسفه خوخه کې وراشي په اسلام باندې اعتراضات کوي پوه شو دوی وايي اسلام کې مساوات نشته موږ ورته وایو چې مساوات څه کار دی چې تاسو مساوات غواړئ مساوات کړی شروع په خسر په ظلم کې پنځم قسم اعتراضات د ذاتیاتو نه پیدا شوی دي مولوي صاحبانو بعضې وخت انسان باندې داسې ازمایش راشي مولوي صاحبانو نو هغه څه شي مولوي چې نو بیا دا ټول اعتراضات څه کوي په مذهب باندې کوي چې د چې کوم ځای کې څو غلطي وکړي نو دا څه کوي مذهب طرف ته ور نسبت کوي نو موږ وایو مذهب د چا د انفرادي غلطي ذمہوار نه دی مذهب ته وایي چې حلال بخوري حرام بخوري ظلم مرګه من سلم المسلمون من لسانه ويدي کامل مسلمان دا چې جب نو او لا بل مسلمان سي پابند کوي نو چې د اسلام قوانين نه پالو کې یو انسان غلطي وکړي نو دغه د مذهب څخه قصور دی راځي په مذهب باندې اعتراضات وکړو بیا به دا سوي ستاده اعتراض بسوي نو دوی وایي اسلام کې مساوات شدید نه د عبارت وایي چې بس خبره ختمه پنځم قسم اعتراضات
که بعضې وخت کې په انسان باندې دا عبارت وي او بعضې وخت کې په انسان باندې ازمایش راشي نو دا ملحد شي بیا ټول اعتراضات په مذهب باندې کوي یو تصویر به ولګوي د مغربي دنیا او بل تصویر به ولګوي د مسلمانانو د معاشرې او دا به وایي ګورئ دا د خدای جل جلاله نه منونکي معاشره ده دا یو کافر ټیکهدار جوړ کړی دی دا چې ټیکهدار جوړ کړی موږ د دې مذهب خو موافق نه دی که نه مولوي صاحبانو هسې رښتیا وایي چې تا دا فلسفه نه ویلې او ته په دې وخت کې ورخطا شو دی به څه جواب ورکړو دا به ورته ویلې که نه ورخطا کوي به دی سوال جواب اسان دی چې موضوع باندې ته وګورسل شي تا ته خپله به هغې جواب ورکړو چې بهي زه سره ذمهوار نه یم غلطي کړې ده زه هم وایم چې دا ظالم دی خدای پاک دې دله څه وکړي 2 منټه صبر وکړه زه فارغ یم وایه مخکې عبارت یو شابه د خدای جل جلاله نه منونکي معاشره ده او دا د خدای جل جلاله منونکي معاشره ده نو ظاهري طریقې ته دوی ګوري نو د دې څه جواب جوړېږي په هره معاشره کې ښه او خراب شته نو دا نفسیاتي ملحدین دي نو دوی درته جواب دا دی چې د شخصیاتو ذمهوار مذهب نه دی مذهب چاته غلطه لاره نه ښایي مولوي صاحبانو شپږم قسم اعتراضات دا څه دي مذهبي ملحدین دي دا ډېر خطرناک مذهبي ملحدین دي چې دوی خپل مذهب پټ کړی وي او په اسلام باندې اعتراضات کوي مثلا صحابه کرام باندې اعتراضات کوي څوک روافض دي څوک عیسایان او څوک یهودیان او څوک قادیانان دي نو دوی په کتابونو کې اعتراض لیکلی دی د هغې نه یې ګورئ او اعتراضات کوي دوی په کتابونو کې چې کوم اعتراضات دي هغه ګوري او بیا څه کوي اعتراضات کوي لکه ما ورته وضاحت وکړو که نه هغه یو دغه شهزاد به نوم و عیسایي بیا موږ ته پسې رامایته شوې زه ملحد یم نو بس بیا به موږ حضرت چې ملحد راځه نو ګوره دی چې څومره دي دا مذهبي خلک دي روافض پکې دي قادیانیان پکې دي موږ خپله ملګري ماته وایي چې قادیانی دي هغه وایي چې ما دونه خلک الحاد طرف ته واړول باید دې ماته نمبر راکړه بیا چې موږ به ډېر ټرین وکړې بیا څوک نمبر یې چینج کړی موږ ورته ویل موږ ورسره بحث وکړو چې راځه ته د اسلام په کوم دغه باندې اعتراض کوه راځه په قادیانیت موضوع به موږ تا سره بحث وکړو خو بیا چې کله دې راګیرې کړي بس څه به څه وکړي وتښتي وایي زه ملحد یم ملحد ما تاسو ویلې که نه یو برانډ دی یو لیبل دی بټس به ځانې ولګوه زه ملحد یم چې خبره ختمه شوه نو اسلام یو قوانین به نه منم او چې څه مې خوښوي نو پلار منم نو مور منم عجیبه خلک دی دا ټول په تیزۍ سره روان دي او یو دی خو ورته داسې علماء سو پیدا کړي دي چې دوی څه کوي دوی د منسوساتو نه انکار کوي وروره نو هغې نه خامخا مسلمانان او بل موبایل هر سړي په لاس کې دی نو دا څونه خطرناکه فتنه ده دې ته څه وایي سایبر وار ورته ویلی کېږي سایبر وار ورته ویل کېږي دا دونه خطرناک دی دا د مخامخ د جنګ نه دا خطرناک دی د مسلمانانو عقاید یې ټول اړولي اکثریت یې اړولي تاسو کمنټونه وګورئ تاسو د اسلام خلاف وګورئ چې څه کوي د څومره پراپګنډې کوي دا هم شکر دی څه نه څه د مذهبي جماعتونو څه نه څه ایمان موجود دی په موږ کې که نه وی چې بیا به څه وی یورپ به جوړ وی نعوذ بالله خلکو به الله رسول ته کزرې کولې موږ به لاره تېرېدلی چې زه خپل کار به کوي یو نیم به پکې چېرته پیدا کېدی اوس ته چل دی اوس خو څوک داسې وکړي نو بیا څه ورسره کېږي بیا په پته هم نه لګېږي مولوي صاحبانو خلکو به بیا څه کوي جهنم ته به یې رسولې مولوي صاحبانو نو دا شپږم قسم اعتراضات دا مذهبي ملحدین وي او دوی خپل مذهب پټ کړي او په اسلام باندې اعتراضات کوي دا زموږ د نن درس عنوان او خلاصه وه مولوي صاحبانو سبا به وایو چې د الحاد په باره کې د مذهبي طبقې ذمه واري څه ده مذهبي طبقې به کومه طریقې سره کار کوي چې د الحاد خلاف کار وکړو واخر دعوانا الحمدلله رب